أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. مخکې آیتونو کې دا مسله بیان شوله چې انبیاء او کتابونه الله پاک چې را لېږلو دې دپاره را لېږلو چې خلک کوم مسایلو کې اختلاف کوي د هغې وضاحت وکړي. او بیا ورپسې آیت کې وفرمیل چې دا اختلافي مسایل چې بیانوي خامخا به تکلیف راځي، خو دا تکلیف به برداشت کوي. او د هغې نه بعد بیا په هغې تکلیف اقسامو کې یو دا هم ذکر کو چې دې دپاره خرچه هم پکار ده. خرچې به کوې او اول به د کور نه شروع کوې. ستا کور کې څوک ضرورت لري نو مور و پلار دي، ستا بال بچ دی، نور خپل خپلوان دي، تا سره سیوایي پیسې دي، هغې ته اول ورکړه. بیا کوم آیت کریمه چې دا مونږه 214 د سورې بقرې ولوستلو، دې کې د دې ما قبل او د ما بعد دپاره یو قاعده کلیه بیانوي. دا څومره مسایل چې بیان شو یا بیانېږي، خاص کر دې کې جهاد فی سبیل الله او انفاق فی سبیل الله. جهاد معنا خپل ځان ورکول د الله دپاره، جنگ جګړې کول، وینه تویول. او انفاق معنا پیسې ورکول چې تا څومره مشقت سره تکلیف سره ګټلي دي دا ورکه. دا دواړه ظاهرا چې مونږ ورته ګورو د عقل په لحاظ نو ښه نه ښکاري که نه. نو دې آیت کریمه کې الله فرمایي چې د ښه او بد دارومدار چې دی قرآن و سنت دی. معنی ښه شی به هغه چې کوم الله فرمایلی دی چې دا وکړې، بد شی به هغه چې کوم الله د هغې نه منع کړې ده او فرمایلی چې دا کار مه کوئ او دا بد دی. نو دې آیت کریمه کې دا قاعده کلیه ذکر کوي او فقها هم دغه ذکر کړې ده، اگر چې بعضو پکې اختلاف کړی دی. هغه مبتدعین وو چې هغې وي حسن او قبح دا په عقل معلومیږي. نه، د حسن او د قبح دارومدار هغه څه دی؟ هغه قرآن و سنت دی. نو دې آیت کریمه کې دا یو عظیم مسله مونږ ته بیانوي او پای خلکو رد کوي چې هغې عقل له اعتبار ورکوي په مقابل د شرع کې. او د شرع یو حکم یو ځای کې نه دی متوجه، بیا عقل له اعتبار ورکولی شي. نو عقل به په دین باندې نه وړاندې کوي. دې آیت کریمه کې دا یو ډېره لویه قاعده کلیه ذکر کړله. او دې دپاره مثال هم دغه د قتال دا ذکر کړه چې کتب علیکم القتال وهو کرح لکم. فرض کړل شوی دی په تاسو باندې جنګ کول د الله په لار کې، او دا تاسو ته طبعا بد لګي. خو بیا فرمایي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. عسى داسې مقام کې چې کله الله فرمایي نسبت د الله سره، نو بیا به هغه مشهوره معنی نه وي، پای کې خو شک وي او الله خو شک نه کوي. نو دلته معنا د یقین کوي. بیا یقیني خبره ده چې یو شی به تاسو بد ګڼئ او پای کې به خیر وي. او دا بل جانب هم ذکر کو چې وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. یقیني خبره ده چې ته یو شي سره مینه کوې، ته به یې خوښې او دا به بد وي ستا دپاره. نو د دې ټولو لنډ دلیل ذکر کو چې والله يعلم وانتم لا تعلمون. الله پوهیږي او موږ خو نه پوهیږو که نه. نو مونږه چې د قرآن او سنت باندې خپل رای او خپل عقل وړاندې کوو، نو دا مستلزم دی نعوذ بالله چې زموږ علم د الله پاک د علم نه ډېر دی. بیا هغه مسله د جهاد شروع وه
چې کوم میاشتې د عزت دي څلور په دې کې د جنګ کولو څه حکم دی نو د هغې جواب یې وکړه چې ابتدا مؤمن نه کوي او که بل چا ابتدا وکړله نو ده ته د جواب کولو حق شته دی او بیا د هغې علتونه ذکر کړل بیا ان الذین آمنو سره د هجرت چې بعضې وخت کې ستا د مقابلې طاقت نشته دی او د دین کار ته د دشمن نه پرېږدي نو جهاد چې نشي کولی نو هجرت وکړه او بیا ورسره جهاد ذکر کو چې هجرت دې وکړو یو ځای کې برابر شولې نو د هغې نه بعد د جهاد انتظامات شروع کړه او د هغې جزایه ذکر کړله بیا حاضرینو یو مسله وتپوسله په باره د شرابو او د جوارۍ کې چې یو سړی خو دغه کارونه هم کوي خو دې سره سره د شراب سکي او جواري کوي نو د ده څه حکم دی او چونکې دغه د عقل مسله مخکې تېره شوله نو الله پاک هغې مناسبت سره د هغې قیدي کلي لاندې جواب کوي چې ګوره یو شي کې به تاسو ته فایده ښکاري هغې کې به نقصان هم وي نو هغه نقصان او د فایدې تقابل کوي چې فایده کمه ده او نقصان ډیر دی نو بیا پرېږده نو دا خو عقل هم دا تقاضا کوي او شرع هم دا فرمایي نو داسې مقام کې عقل او شرع دواړه متفق شوي دي او بیا هم تاسو داسې څیزونو کې ورننوتي یې معنې جواري کول او شراب څکل دا شرعا او عقلا ناروا کار دی لکه فایده کمه ده او نقصان ډیر دی بیا دویم تپوس د یتیمانو په باره کې یو سړي سره کور کې یتیم دی او د هغې یتیم څه مال دولت پاتې شوی دی دی د هغې پالنه کوي او د یتیم ته یې خرچه ورکوي دا په کومه طریقه کوي نو دلته الله پاک لنډ جواب کوي چې ته د ده د مال او د ده د جان د اصلاح کوشش کوه نو دا اصلاح چې کوې په دې کې چې هر څومره مال لګي کو لږ تا ته راوړېدو یا ستا ده ته وړ نو زه په دا باندې تا نه نیسمه د هغې د تعفو کوم او که ستا مقصد دا وي چې یاره دا خو ماشوم دی دوی نه پوهېږي او دا مال یې ختم که زر زر څه به زه وخورم څه به په ده وخورم نو الله فرمایي دا خبره خطا ده او ته مصلح نه ته مفسد بیا ولا تنکحوا المشرکات سره یو بله قاعده کلیه ذکر کوي او دې مخکې سره هم تعلق ظاهر و چې دغسې خلک چې د هغې مقابله کې ته جهاد کې او د هغې د وجې د هجرت وکړو نو دې سره دا تعلق بلکل مساته نو مشرک سړی هغه ته به خپل لور خور بلکل په نکاح نه ورکوي دا اسلامي قانون دی اټل دی کې هیڅ قسم کمی نشته او نه پکې چا اختلاف کړی چې د هر قسم مشرک سره چې هغه د اهل کتابونه دی یا عام مشرک دی د مسلمانې زنانه د ده سره نکاح نه کېږي په هیڅ یو وخت کې د اوقاتونه تر دې پورې چې د ایمان لري او دغه رنګې د مشرکې ښځې سره د مؤمن سړي نکاح نه کېږي هله به کېږي چې دغه ښځه ایمان لري دلته دا قاعده کلیه ذکر کړله د هغې وجوه هم ذکر کړل چې که څه دنیایي مفاد پکې وي نو هغه پرېږده هغې ته مه ګوره دین ته ګوره د یو جانب کې یو استثناء ذکر کېږي خو وروستو ذکر کېږي بیا سوره مایده کې به انشاءالله راشي دې علتونه هم بیان کړه بیا ویسألونک عن المحیض چونکې د نکاح خبره وه د نکاح سره متعلق دام ضروري وه چې سړی خپلې بیبي ته نزدېکت کوي او حالت د حیض دی نو اوس به څه کوي نو الله فرمایي نه دې وخت کې به نه نږدې کېږي او د هغې وجه هم بیان کړله او بیا وقت ذکر کو چې کوم وخت پورې دې ته نزدېکت حرام دی نساؤکم حرث لکم سره د دې متعلق یو بل حکم ذکر کوي چې دا زنانو چې کله دې سره نکاح وشي منکوحه شي بیبي شي دا څومره رانږدې شي د دې څه حق دی
او د هغې ته د نزدېکت طریقه هم وښودله چې کوم ځای د فصل دی هغه ځای ته نږدې کېږه او چې کوم ځای د فصل کرلو نه دی نو هغې ته مو نږدې کېږه. عبدالله ابن عمر ته امام بخاري وغیره هغه روایت را نقل کړی دی او بعضې قمقل به جاهل به یا به تجاهل کوي. نو امام بخاري رحمه الله ګور هغه څوم د حیا د وجې نه دا لفظ هم نه وایي خو چونکې بعضې روات خطا شوي دي عبدالله ابن عمر ته دغه نسبت کړی دی چې د عبدالله ابن عمر یو قول دا و چې د فصل د ځای نه علاوه کو بل ځای ته د نزدېکت وکړو نو خیر دی. نو امام بخاري دغه روایت راوړي د ډېرې حیا د وجې نه نوم هم نه اخلي او د محدثینو او د مفسرینو ټولو رایه دا ده چې دا راوي خطا شوی دی د عبدالله ابن عمر هېڅ کله دا قول نه دی. نور روایاتو کې دغه قول دلته ذکر دی چې دغه ځای د فصل ته مراد دی. بعضې خمخلي امام بخاري ته غلط نسبت شروع کړي چې ده دا ویلي دي هلکه اول د هغه صنیع وګوره چې هغه په کومه طریقه ذکر کړی دی. بیا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم سره یو بله قاعده کلیه ذکر کوي چې نیک کارونه دا څه بیان شو څه بیانېږي دا کوی. بعضې سړی قمقل وي قسم وخوري چې زما دې قسم یې چې زه به دا ښه کار نه کوم او بیا چې ورته ته وایې لکه ښه کار کوي نو ما خو قسم کړی دی نو د الله نوم او دا قسم دې مانع وګرځي د ښه کار دپاره نو الله پاک فرمایي نه داسې مه کوه. اول خو قسم مه خوره خو قسم دې وخوړو نو بیا د هغې دپاره به وروستو حل درته ذکر کړي چې دغسې قسم بیا ماتول لازم دي چې د ښه کار نه قسم کړی دی او د هغې بیا کفاره ورکول دي. للذین یؤلون من نسائهم سره دا بیا یو خاص قسم ذکر کوي او دې له فقهاو هم خاص نوم ورکړی دی ایلا ورته وایي چې یو سړی خپلې بیبي ته قسم وخوري چې زما دې قسم یې چې څلورو میاشتو پورې به زه تا ته نه در نږدې کېږم نو د دې به څه حکم وي. فقهاو اختلاف کړی دی او د اکثرو محدثینو فقهاو رایه دا ده چې څلور میاشتې چې د قسم وکړو په دې څلورو میاشتو کې دې خپلې بیبي ته نږدې نه شو نو دې نه بعد چې دا تېره شي بیا دې نږدې شي او که نه نږدې کېږي ښځې ته دا اختیار شته چې قاضي صاحب سره رپورټ وکړي چې دا زما خاوند ما ته قسم هم کړی و موده هم تېره شوله بیا هم نه نږدې کېږي نو هغه به یا جدا کړي او یا به ته حکم وکړي او که دې څلورو میاشتو کې دننه نږدې شو نو دا د دغې مخکې باب نو الله یې قسم کفاره ورکړه په دې قسم دې نه نیسم چې مات دې کړو نو کفاره به ورکوي. او بعضې علما وایي طلاق واقع کېږي هغه د اکثرو د قول نه خلاف و طلاق نه واقع کېږي په بهرحال کار ښه نه دی. قرآن او سنت موږ له تعلیم راکوي د اتفاق او د جوړښت د افتراق نه لرې ساتي. بیا و ان عظم الطلاق سره دا مسائل د کورنۍ ذکر کوي چې نکاح دې وکړله کله کله اختلاف راځي د هغې اختلاف مناسبت سره خبره دومره ورسي چې طلاق ته ورسي نو بیا دا طلاق مسائل ذکر کوي چې طلاق دا ورکو دغه څلورو میاشتو نه بعد یا دغه قسم کې نیت د طلاق و او دا ښځه طلاق کړلی شوله نو اوس به دا څه کوي نو والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء دغه زنانه چې هغې ته طلاق ورکړلی شو 3 حیضه به اوس دي انتظار کوي چونکې دا مسله ډېره اوږده ده او د طلاق اقسام هم ډېر دي نو دلته به موږ صرف اشارتن ذکر کړو نو تفسیر کې جزونو وخت ډېر غواړي. خو کومه زنانه چې هغې ته خاوند طلاق ورکړ او طلاق رجعي دی دې ورته رجوع نه کوي نو دا به 3 حیضه انتظار کوي د بل چا سره د نکاح کولو 3 حیضو پورې چې کله حیض راځي حمل هم نشته دی ماشوم هم نه ده بوډۍ هم نه ده نو دې صورتونو کې چې حیض راځي نو 3 حیضه به دا انتظار کوي بل چا سره به نکاح نه کوي دا د دې
زوړ خاوند په عدت کې ده او دغه سره متعلق چې څه احکامات دي نو هغه هم دې کې وفرمیل چې دې زنانه ته پکار دي چې دا د هغې نه هیڅ قسم شی پټ نه کړي ښه دروغ وي حیض لانې تېر شوی دا وي تېر شه یا حمل وي دا وي حمل نشته دروغ وي زما حیض راځي ښه دا کارونه به نه کوي او بیا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف سره دا هم ذکر کړل چې ښځه خاوند دواړه د یو بل خیال ساتي د دې دواړو په یو بل حقوق دي داسې نه ده چې د ښځې په خاوند دی یا د خاوند په ښځه دی د دواړو شته دی او دواړه یو شان حقوق دي خو صرف یو درجه پکې د خاوند اوچتوالی شته دی چې هغه وروسته سورې نساء کې ذکر کوي بیا د طلاق اقسامو ته اشاره کوي الطلاق مرتان چې طلاق رجعي چې دي دا دوه دي مرتان دا تسنیه د مرتون ده معنی یو ځل چې دی ورکړه دا یو شو یو ځل معنی یو طهر کې دی یو ځل ورکړه بیا بل طهر چې راغی پای کې دی بیا بل ځل ورکړه دې ته مرتان او دا رجعي دي دینه بعد خاوند ته وایي رجوع کا دو طلاقونه بعد رجوع کولی شي او کو رجوع نه کې او پرېږدې نو بس پرېږده تنګول مه کوه زنانه مه تنګوه دا هغه رسم باطله د کافرانو مشرکانو هغه دې کې رد کو چې هغې به زنانه سره چې دشمني به شروع کړه دا کار به یې کوه طلاق به یې ورکړو نو چې عدت به یې نږدې شو بیا به یې ورته رجوع کړه نو چې بیا به یې رجوع کړه څه ورځې به تېرې شو بیا به یې طلاق ورکړو بیا چې به یې عدت نږدې شو بیا به یې ورته رجوع کړله دغه سلسله به جاري وه هغه زنانه به یې داسې سزا ولا ورکوله قرآن کریم د هغې نه تعبیر کوي کالمعلق چې ځوړند دی نه بل ته پرېږدي او نه ځان له ښځه کوي نو دی د هغې په دې رسم رد وکړو چې نه طلاق رجعي چې د هغې نه بعد رجوع کېږي دا خو صرف دوه دي او چې درېیم دی ورکړو دا مغلظ شه دی نه بعد بیا رجوع نه کېږي نو فإن طلقها کې بیا دغه ښیي چې کو دا درېیم طلاق یې ورکړو نو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره دا د ده دپاره بیا نه حلالېږي دا حرمت راغی اوس رجوع هم نه کېږي تجدید د نکاح هم نه کېږي نو څه به کېږي نو الله پاک فرمایي دا یو حل شته دی چې دا زنانه په خپله خوښه د بل نارینه سره د هغه په خوښه نکاح وکړي لکه څنګه چې عام نکاح دا مثلا خلکو ته هسې یو شی جوړ کړی دی ډېر غلط درجې ته یې رسولی دی او داسې شان یې وله ورکړی دی چې هغه د اغیارو دپاره د اعتراض مورد وګرځېد خلک په اسلام اعتراض کوي نو یو پکې داسې وکړي موږ وایو دا خو د اسلام حکم دا نه دی دا خو بعضې ناپوهه مسلمانانو ته دغه شی جوړ کړی دا زنانه په خپله خوښه او بل نارینه ورسره په خپله خوښه نکاح وکړي لکه څنګه چې اول نکاح و او دلته علماو فرمایلي دي لکه څنګه چې اول نکاح کې مهر د پلار د خپلو خپلوانو حاضري وه پکې پای کې غټه ولیمه ورکړې وه په جوماتونو په حجرو کې خلک خبردارو دغسې کې نکاح خو مخکې چې خو دا هم هغسې نکاح دی که خو د ده په نس په خپله دا نکاح نه نو څوک یې پټ کړي په ګوټ کې کوي خو نکاح نه نو دغه یو حل الله ذکر کو چې دغسې بل چا سره نکاح وکړو بیا په خپله خوښه روان شو هغه ورسره روان شو هغه ورله طلاق په خپله خوښه ورکړو او رجوع یې ونه کړله عدت تېر شو نو بیا د دې اولنو دواړو ښځو خاوند کو خوښه وه نو یو بل ته رجوع کولی شي په نوي نکاح سره خو دې دپاره هم الله شرط کېښود چې دا شرط وي چې اصلاح نیت به وي تنګول به نه په دې نیت به نکاح کوي چې بیا به دغه کار نه کوو بیا ورپسې آیت کې وان طلقتم النساء فبلغن اجلهن دې کې دا بله مسله بیا ذکر کړي چې عدت کې چې کله دا زنانه وي اتو ته هم دې دپاره رجوع کوي چې دا تنګوم نو الله فرمایي نه دا کار مه کوه ولا تتخذوا آیات الله هزوا دا خو ته زما په احکاماتو پورې ټوکې کوې لکه دا عدت طلاق نکاح وغیره دا خو ټول د الله حکمونه دي د دې مقاصد دي د هغې مقصد دپاره ته نکاح نه کوې نو الله وایي دا ته زما په احکاماتو آیتونو پورې ټوکې ځکه علما وایي چې یو سړی د نکاح مقصد وپېژني نو دغه مخکې صورت کې د نکاح مقصد خو ظاهر دی که نه نو د دې دپاره نکاح نه کړي چې دا موږ ژوند تېرو
خو بل د پاره حلالي نو دیم د الله په حکمونو پورې ټوکې کوي. او حدیث کې په دغه سړي باندې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې ده چې داسې سړی نکاح په دغه نیت چې کوي نو دا سړی ملعون دی. او اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ينكحن ازواجهن. کله کله داسې وشي چې لور خور لا چې طلاق ورکړي شي اکور تراشي نو بیا پلار یارونه نه پرېږدي چې کو دغه زوړ خاون وسره نکاح کې دی نو مونږ خو یو ځل درکړی وه اوس تعالی طلاق درکړم یو شرم تاسو بیا نکاح کوئ. کله چې طلاق باین وي یا رجعي وي خو عدت ختم شي نو دا پلار رونه وغیره منع کوي. نو الله پاک فرمایي نه دا کار مه کوئ، تاسو دا کار مه کوئ. د منځ کې دا یو بله مسله هم ورسره ذکر کړه والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین چې کله داسې طلاق واقع شي او منځ کې بچی هغه غریب ګډوډ شي نو تاسو کو طلاق ورکړه خو خپل بس یو مسله واقع شوله خو د دې بچی خیال وساته دا مه ګډوډ کوئ. نو خاص کر دې وخت کې دې پيو ته محتاج دی، د دې مور تربیت ته محتاج دی. نو دې مور ته ولې پیوله ورکوه چونکې بچی خو د پلار دی دې به تاله خرچه درکوي. هغې دپاره وخت هم مقرر کړو. دې کې نور هم ګڼ مسایلو کوم مسله چې آیت کریمه کې واضح ذکر شو هغه دا چې 2 کاله ده. بعضې علماو 2 کالو سیوا ویلي خو خطا شوی دی. د عمر رضی الله عنه، علي رضی الله عنه، عثمان رضی الله عنه، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما د دې ټولو فیصله دا وه چې د 2 کالو نه بعد بیا رضاع نشته دی. او هغه واقع دلته او حوامیمو کې او مفسرینو بالکل ذکر کړی تفصیل سره. نو دې کې دغه مسله ذکر کړل چې بچی ته پی ورکول 2 کالو پورې دي. دا د حق دی او دا کامل شو 2 کالو پورې دي، نه اخوا بیا حق نشته دی او اخوا بیا رضا هم نه ثابتېږي. بیا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، یو خو دغه زنانه چې طلاق ورکړل شو د هغې عدت هغه مختلفو طرقو سره بیان شو. عام احوالو کې دغه 3 حیضو. دا اوس بله زنانه چې د هغې جدایي راغله خو په دې راغله چې خاوند یې مړ شو نو دا به عدت څنګه تېروي؟ نو د هغې باره کې وفرمیل چې د دې عدت د 4 میاشتې او 10 ورځې او هغې کې هم دنه څه احکامات وو خو د ټول نه غټه مسله پکې دا وه چې دا به 4 میاشتې او 10 ورځو پورې عدت تېروي چې کله حمل نشته دی او چې حمل شته او بیا وروستو صورتونو کې ذکر کوي. بیا ولا جناح علیکم دې آیت کریمه کې دا ښیي چې د داسې زنانه سره به کوم قسم خبرې جایز وي او کوم قسم به جایز نه وي. نو هغې کې 4 صورتونه د هغې ذکر کړو چې 2 جایز دي او 2 ناجایز دي. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او دا وروستو وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن کې 2 صورتونه ذکر کوي چې یو سړی دی زنانه ته طلاق ورکو او لا صرف نکاح شوی کویدن شوی دا واده نه دی شوی. یو صورت کې مهر مقرر شوی بلکې نه دی مقرر شوی دا به صحیح. نو د هغې حال یې پکې ذکر کړه چې مهر مقرر دی نیمه به ورته ورکېږي او چې مهر نه دی مقرر نو هسې دې ورته څه ورکړي. بیا هغه مسله راوړه حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتین. چې دا مسایل خو پکې راځي کله به کور کې جګړې کله به بار جګړې خو چې د دې جګړو د وجې نه چې ته لمونځ دره پاتې نه شي او خاص کر د مازدیګر لمونځ دا خو ډېر ضروري دی. او کو جګړه دومره ډېره شي چې دشمن سره مخامخ یې او بالکل چوټین پکې نه میلاویږي نو بیا به څه کوې؟ نو بس چې په کوم حالت په جهاد کې ولاړې نو کوې جمع نه کېږي نه دې کېږي ځان به مونځ نه پرېږدي. دا د مونځ اهمیت ته اشاره وکړله منځ کې دا راوکړه. بیا والذین یتوفون منکم د آیت کریمه کې بیا دغه وایي د خاوند ته وایي چې ته خو مړ کېږې خو د مرګ په وخت کې د خپلو خپلوانو ته وصیت وکړه چې دا زما بیبي به پاتې کېږي او لږ د دې خیال ساتئ. د ټولو اخر کې بیا وفرمیل کذلک یبین الله لکم آیاتی لعلکم تعقلون. دا الله پاک د کورنۍ
او د معاشرې متعلق څه احکامات بیان کړل. وایي د دې ټولو خیال ساتئ او دا داسې احکامات دي چې عقل هم دې ته حسن وي، نو تاسو ولې په دې عمل نه کوئ؟ نو په دې سره زمونږ د دې پیریډ او وخت اختتام ته رسي. راتلونکي وخت پورې په الله وسپارم. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.